وسلم نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب. سورة البقرة اول سپارہ 105 نمبر آیات کریمہ درس تے یوصل پنزم. ما یود الذین کفروا نغواړي کافران نخوخی کافران من اهل الكتاب د کتاب والونا د کتابیانونا ولل مشرکین او نا د مشرکانونا او نخوخی کافران د کتابیانونا او نا د مشرکانونا ان ينزل دا جنازل شي علیکم فتاسو باندې من خیر سخیر من ربکم دا طرفا دربستاسونا نخوخی کافران نخواړي کافران د کتابیانونا او نو د مشرکانونا دا چې نازل شي پتا سو باندې سخیر د طرفا دربستا سنا نخوخی کافران که یهودیان دی او که عیسایان دی او که عام مشرکان دی دا چې الله تاسو له سګټه درکې. والله یختص او الله پاک خاص کوي. والله او الله پاک یختص خاص کوي برحمته برحمت پلسرا من یشاء چاله چې وغواړي او الله پاک خاص کوي برحمت پلسرا چاله چې وغواړي. والله ذو الفضل العظیم او الله پاک فضل والده او لوی دی. الله پاک خاوند فضل لوی دی. د یهودیانو پوسټمارټم هغه شروع کړی دی د دې لپاره چې مسلمان ته خي چې مسلمان ساده مو جوړېږي غفلت کې وخت مته روا خپل دوست او دشمن او پیژنه. دا یهودیان اسرائیل انګریزان ستا چرې تر قیامت پورې دوستان او ملګری خیرخوا نشي کېدی. تر دین اندازه واخلا چې یو سړی په پیغمبرانو باندې شرمونه پورې کوي. یو سړی امام الانبیاء سردار الانبیاء او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کوله خیرخوا شخصیت لړکا باپ کوي چې کله ورته وای تا من زکه نه منو چې پتا باندې وحی جبرائیل علیہ السلام روړي کا وحی میکائیل علیہ السلام روړا متب من منلې وي. تا من زکه نه منو چې تو سليمان علیہ السلام ملګرتیا کې هغه ته پیغمبر وې حالان کې هغه جادوګرو دا پیریان هوا تخت وغیرہ د جادو په زور باندې ځان لا تابع کړو او تا موږ ځکه نه منو
چې تمنګ د جادو نه منی کې حالان کې پدې باندې الله پاک فرشتي را لېږلې او نږدې ربته اراده چې تمنګ د خپل الفاظ او ټکو نه منی کې داغه جوابونه وشو او مقصد پدې خبرو کې دا دی چې الله پاک ما او تا د دې د باطن د دې د زړه هغه کیفیت ښکار کوي که په ظاهر کې ستا ملګری کیږي نو دا باسي منافقتي حقیقت ادا له وګوره ما یود الذین کفروا الله پاک وی نخوخی نغواړي ود باربه کې د زړه چاحت تمنا آرزو او خوخي توای ان یو سړی چې د زړه نه یو شی غواړي هغه ته عربی کې ود وی ود الله پاک وی دا اسرائیل دا انګریزان عام کافران د زړه نه دا غواړي چې د مسلمانانو ته کوټي پیدا ونرسي هر دور کې د دې دا کوشش ته رستو صفا راځي الله پاک فرمایي کتا سو ته سپیدا ورسی سګټ ورسی دی ډیر زیات خپشي پاغي باندې او کتا سو ته تکلیف ورسی نو دی بیا جشن مناوي یو بل مبارکه ورکي چې ضرورو کخیر اسلام او مسلمانان با ختميږي او يهوديت عیسائیت دا د دنیا ګډ ګډ تخوريږي اوس د آیات کریمه کې فرمایي چې عام يهوديان عیسایان د مکی مشرکان هغه په دې باندې ډېر ناسودو پنیتو چې دا نبوت امام الانبیاء سردار الانبیاء خوب پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته ولې ملاو شو نو يهوديان خو په دې کارې دلو هغه وی چې دا نبوت بنی اسرائیل کې پکارو دا بنو اسماعیل تا ولې منتقل شو او د مکی مشرکانو بوي چې دا د خدای فضل او رحم دی نو اله بلا دی یتیم باندې وشو د مکه کې او طائف کې غټ غټ مالدار غټ غټ خلق شتا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا قرآن مجید پکار داوا چې مکه کې او طائف کې کم غټ غټ نوابان مشران مالداران خلق ته چې دا باغی نازل شوی نو خبره الله رب العزت وی کده نبوت خبره ده کده خوږ دین اسلام خبره ده او کده خپل قرآن خبره ده دا د الله رحمت ده دا د الله خوخه ده دی کې د چا چلیږي نه اهم یقسمون رحمت ربک الله پاک بل ځای فرمایي ولدی د الله رحمت تقسیمي دا خدای الله خوخه ده چاله سور کوي چاله سمره ور کوي دی کې خدای چا نه چلیږي نو فرمایي ما یود الذین کفروا نغواړي کافران د کتابیانو نه او نه د مشرکانو نه سنغواړي دا خبر نغواړي اينزل علیکم من خیر دا چې نازل کړي شي پتا سو باندې مسلمانانو څخه خیر من ربکم د طرفا درب استاسنا دا يهوديان دا اسرائیل دا انګريزان دا مشرکان کافران تاسو ته ډیر زیات بنیت دي او تسلی ساته تویدا والله يختص برحمته من يشاء وردا جمله دواړو طرف ته تویدا څه مطلب مسلمان ته الله ته متوجي اوسه او تسلی ساته الله پاک چې ستاسو لپاره کوم خیر مقرر کړی نو کدا ټول انسانان او پیریان څنګه حدیث شریف کې راځي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ته محبوب وی دا سکوا چې د الله پاک
د احکاماتو خیال ساته الله پاک چې درته کوم خبرې کړې دي دا غي خیال ساته الله پاک بستا حفاظت کوي او اذا سألت فاسأل الله اچ سوالي نو چانه غواړه ما دا الله پاک نه غواړه واذا استعنت فاستعن بالله اچ کله مدد غواړي نو غم دا الله پاک نه مدد غواړه نو بیا وته دا خبر وکړه وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك خبر اورا دا قیده جوړه کا دا خپل یقین جوړ کا دا د قران او د حدیث نه جوړ دی چې دا ټول مخلوقات انسانان پیریان فرشتي وغیرہ راجم شي او تعالی تکلیف رسول غواړي او الله پاک ستا تکلیف نیری کړي نو تاسو یو وخت مونږ نشي ازارولې تعالی سو کوټي تکلیف نشي درکولې او کدا ټول خلق مخلوقات راجم شي او تعالی سپید رسول غواړي او الله پاک ستا پیدا نیری کړي نو ګوره دا ټول خلق تعالی کوټي پیدا نشي درکولې اوس دا الله خو خدا یو ملګری له قران ور کوي بل سره هم پی کوي دنیاوی یا دینی نو کدا ټول مخلوق وی چې د تر دا نه ملاويږي الله رب العزت خاص کوي والله يختص برحمته خوش قسمت هغه نارینا هغه زنانا چې الله خپل کتاب د پاره خاص کړي والله يختص برحمته دا الله رحمتونه ډیر دي ولوی رحمت چې الله پاک په خپل فرمایي چې تاسو په رحمت خوشاله شئ هغه قران مجید دی رستوای قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون یہ قربان دے خلق تو آیا بفضل الله ففضل الله باندې چې اسلام دی وبرحمته او برحمت الله باندې چې قران دی فبذلك فليفرحوا دي توایا چې په دې قران باندې او په اسلام باندې بیا 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 ډېر خوشاله شي ځکه دا قران او دا اسلام دا دوه ملغلو چې چا سره هو خير مما يجمعون یو یو سړی سره سردي سپین دي بنگلی دي گاڑی دي او بل طرف ته یو ملګری الله خپل کتاب ته کینو دا کتاب ته چې کینو دا د الله پني ډېر زیات غوړه دي ځکه حدیث شریف کې راځي من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين چاته چې الله د خیر اراده وکي هغه له پوهه په دین کې ورکی ادا مشهور حدیث مونږه تاسو اورو خيركم من تعلم القرآن وعلم دا قرآن ته چې ناشته دا پټول مخلوق کې دا الله پنځ باندې غوړه دي لنډه دا ورستو راځي الله پاک فرمایي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بیا دا خپل رحمت او کتاب منګه چاله ورکو چې په دې مخلوقاتو کې مونږ وانو لا توجه کې خوشاله دل پکاري چې کم خلق کناری نه او کزنانه دا الله کتاب سره سنا نسبت او تعلق ساتي د ناظره په شکل د ترجمه په شکل د حفظ په شکل د تفسیر په شکل بس چې ردی وخت د الله په کتاب باندې تیریږي وګور الله پاک فرمایي استوفینا من عبادنا دا من اړولې دي استوفا عربی کې وی چڼکول ہوتا چاڼول ہوتا اړول ہوتا منتخب کول ہوتا ته میواخلې پیسې دی ورکړې ریټ چې څه دې دک ریټ والا پیسې والا خو زما په فخه به مالا سیوانو مړی راکې نو هغه تعالی ګوته کې چی تو ته وینه دک را والا دغه را والا
دې عربی کې استوفا وایي الله پاک وی بندگان خو زما ټول دي خدا زما کتاب سره چې تعلق ساتي استوفینا من عبادنا نو چې الله رب العزت په یو کس باندې رحمت کوي دا خدای الله خو خدا والله یختص برحمته او رست براشي الله پاک فرمایي ک تاسو زما رحمت غواړي نو دا غي د پارا نوري طریقې خمشتا خو یو لویه طریقه دا ده چې وایذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون والله يختص برحمته کله چې موږ د الله کتاب تکینو دا اورو دا وایو دا زدکو پدې کې خیر عمل کو تبیا د الله رحمتونو ته پدان باندې ګورا دنیا کې بدر باندې رحمتونه کوي او اصل د ځن کدن نه پس پتا بیا مخصوصه او شکر او باسي چې الله تعالی لاک شکر دې چې ما باندې دا خصوصي رحمت کړو نو الله پاک تسلی ورکړي چې خپګيږي ما د چا په پنیته د چا په بغض او حسد او پکینه باندې د الله رحمت بچا بنديږي نه د الله خو خدا الله تعالی خپل رحمت ورکړي نو که څوک ارسون الله صحبي وقي هغه ته بندول نشي هغه ظاهري باطني دینی دنیاوی الله څخه خاص شی ذکر نکو والله یختص برحمته الله خاص کوي په خپل رحمت سره چاله چوغواړي والله ذو الفضل العظیم الله پاک خاوند فضل ویری الله رب العزت د آیات کریمه کې د يهوديانو د انګريزانو او د کافرانو د مسلمانانو سره د زړه بنیتی او کولا چې الله پاک دې تاسو ته ډېر بنیت دي دې تاسو په خوشاله باندې خپدي مقصدی خبر آیات کریمه کې دا کوي چې مسلمانانو د دې پکړو وړو باندې مزه لکه مخکې درته وې د دې په شان ټکه راعینا مو وایا نو چې د دې هغه ټکی نه منې کړې نو د دې په شان عقیدی نظری اعمال اخلاق معاملات معاشرت سیاست دې ټولو کې ردینا کناره کشیو کا او چتلړشا والله یختص برحمته دیکھو پدې خبره چې دل الله دین اسلام ورکو نو تم دین اسلام ته متوجه شه الله رب العزت ما او تاسو لا عمل کولو توفیق راکړي به وته ما یود الذین کفروا نخوخی کافران من اهل الكتاب د کتابیاننا ولا المشرکین او ند مشرکاننا ان ينزل عليكم دا جنازل شپتا سبانده من خیر سخیر من ربكم دا طرفا در ابستاسنا والله يختص او الله رب العزت خاص کئی برحمته برحمت پل سرا من یشاء چال چوغاڑی والله ذو الفضل العظیم او الله پاک خاوند فضل ویدے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعطرته بعدد كل معلوم لك يا ارحم الراحمين يا اکرم الاکرمین یا الله پاک زموږ ټول ناراضي او خوشاله شي یا الله پاک دې قران مجید د درس په برکت زموږ واړو لوی پټ کار ګناهونه معاف کړي یا الله پاک زموږ ټول ګناهونه په نیکو باندې بدل کړي یا الله موږ خپل مینا محبت تعلق او رضا نصیب کړي یا الله دې قران مجید د درس په خاطر زموږ د چمګاوند او محله کې خاص کر او د دنیا کې عام طور سونه مسلمانانو پات شي دي یا الله د ټول د عذاب قبر نو ساتي یا الله د ټول قبرونه د جنت د باغچونه باغچي وګرځي یا الله قبرونه د خپل نور نډک کې الله پاک جنت فردوس کې ولا اعلی مقامات نصیب کې یا الله پاک قبرونه د جهنم د کندو نه کند مګرځي یا الله دې قران مجید د درس په برکت زموږ د محله او چمګاوند ولاکه کې خاص کر او د دنیا کې عام طور سونه مسلمانان نارینه او زنانه نه جوړ دي الله د خپل د دین د خدمت لپاره ولا روغ جوړ صحت نصیب کړي یا الله سونه مسافر دي د ټولو حفاظت وکړي د ټولو د کورونو د بیبيانو د بچو د چمګاون حفاظت وکړي
یا الله د غونډې دنیا د مسلمانانو پریشانې غمونه ختم کړي یا الله پاک اتفاق اتحاد نصیب کړي یا الله مسلمانان په کم کم ځای کې مظلومان دي الله پاک د ظالمانو د ظلم نه وساتي آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین